أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورسعات كرد شرف العلم اصل کی جواب سوال لے اللہ چې داخلك معاف کوي ایتم رسول اشتک اصل لګي جواب ولنا علم تعالی میں تنفو ہے ان اللہ له ملک السماوات والارض یقینا اللہ په اختیار کې حکومت د اسمانونو د زمکې لري عذاب ورکی من یشاء او شال شي غواړي ويغفر وبکنه کوي من یشاء او شال شي غواړي والله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې باور او طاقت والا دی څوک معاف کی او څوک ایست الله راګیر طاقت د الله دی زور اور دی وس نبی صلی الله علیه وسلم تسلی رسول الله بش دعوت ورکې دوی باندې منو خپه وشاغه الله ور دې مخه پکېګا نبی صلی الله علیه وسلم په الله ډېر ګران دی قران کې الله نے موسی بارک فرمایي اے موسی تو ولي مخکې راغلی دلته ویرالم تعالی لترزا الله چې ته خوشاله شي یعنی موسی علیہ السلام د الله را خوشالي غم کړي ورس براشي درشه مبارکي سورې دوحا کې الله یو تعالی شنه درکړي چې ترازی شي موسی سره د الله را خوشالي غم دی الله تعالی کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم سره خوشاله شي دومره ورته ګران دی وشوي خپکیګه ما یا ایو الرسول یا رسولا خپه دې کې تعالی الذين انسانان چې تادي کې په کفر کې لا يحزن دایو خامخه خپکیږي څنګه خپنه شي جواب دا معنی چې د عمل تعالی سره نشي درکولې دیم قول لا دیم سوال لري حزن خو غیر اختیاري دي غم په سړي باندې راځي جواب پرې مقام کې داري اصل مرتبه حزن مراد دي چې اے نبی اې دوی د کوپر د وجره کار پرې نه دي یو سړی له کافر يهودي نصراني او بل ته د خلکو د وجره الله کار نه پرې دي بلکې قران او سنت مې جاری ساتي تا خو دنیا اخر بار کار کوي تخبر کار به کې پیښنه من الذين انسانان قالوا شدي ویلې مونږ ایمان لرو راوړل په خپل خلو باندې بافواههم ایمان نه دروړې قلوبهم درېزونو بشاشت ایمانات نه دراړو ومن الذين ودا شانه د شهود دي سخ ودي للكذب دروغ لرا او به جاسوسي کوي قوم نه قوم لن شاء الله راغله تعالی لم ياتوك تا نه دراغله نبی صلی الله علیه وسلم ول دراغله مفسرین وایي تکبر د وجنه نه دراغله دومره مغرور دي مونږ څنګه پیغمبر مجلس کې دا خاصه قمقل سړی دی نعوذ بالله من ذلک خور پړه غریبانان دي وسره بل صفات اور بعد يحرفون هذا يعني ذا كلمه من بعد موازي يرسل خبر زينهم زين چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم توصیف ذکر دی هغه سره کې یا خاص کر د حد بارکی دي کې بل عادت دی بل کوشران لوي وې قسمه غو نه علم څوک ته بیانې دا باندې کلمه مې معنی اوسم دا باز خلک وي وې کوم مذهبي مولا شرط فتوا درکول عمل په کوا وګوره قسمه نه مسک ولا نه خالم ورنش دا خو د يهودو صفات دي منګو دا ارچا خاله ورته چې دا سره قوي دلیل دي اګه موږ مسلک ولا دیو کنه دي موږ دلیل پسې ګرځو یقولون به وای قدر کړه شو تاسو لا زادان فخذو ویلې او قدر نکړه شو فاسر ځان ته ساتي ومن يريد الله تعالی چې الله اراده کې دا غره ګمړای فلن تملک ته اختیار لري هغه د الله عذاب نه دی چوشي ته انسان الله په سره د عذاب به کوي ته به نشي بچ کولې وصلاوي ادي خلکو داسونه غندري قانون درجه چاغله غندای پرېد چې الله جانن کې وسوځول شي ایت هدایت ورته کوله اولئک الذين لا يدعى انسانان دي دا مخې صفاتونه والا نو غواړي الله چې پاکي قلوبهم درېزونه لهم في الدنيا خزي دوی په دنیا کې شرم دی ولهم في الاخره دوی په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب الله دوی ورکوم ورسات کې یو بل صفت حاصل داري سود خوري سود يهودو کې عادت داري چې دوی کله ملک له داخل شي د سود کاروبار ډیر شروع کی پروګرامونه تاسو غره جدا نمونه باندې سغد دی الله الکذب دروغ لنا او ډیر خلون کې له صحه حرام او سود مال لا فان جاءوك الله داخل راشي تعالی او کوم پیسره وکا بینهم دوی ما بین کې یا مختی واړه سو آیات منسوخ دي دیم قول لري
اوس حاکم له اختیار شته چې دی باره کې فیصله کوي کوم اختیار دی ورسره کې جواب د سوال کوم چرته د مخواړو دې مخالفت موږ سره رانه کی آیات کې الله جواب کې د جواب حاصل دار شي نه اې زره الله تعالی درکولې نشي دی الله یو غوږ دی دروغ لرا او خوري له حرام مال فإن جاءوك كراخل راشي تعالى الله يفحكم فيسرو کوي ما بین کې او عارضنو مې مخته واړو وین تورزو کوم مخته واړو نو زره نشي درکولې تعالی شین دی چوشي اے زره تعالی نشي درکولې وسو چې فیصله کوي د انصاف فیصله وکړي وین حکمت الله یو فیصله کوي نو وی کا بینهم د ما بین کې بالقسط بانصاف ان الله يحب المقسطين یقینا الله مینه کوي د انصاف والا سره هر څه چې انصاف والا دی پاک الله راغ سره مینه ده دا کامل حکم مامور اوس وی داخله په تورات عمل نه کوي نو تعالی بس فیصله لري اسی منافقان دي وكيف وسمت حاكم وګرځي حاکمون معنا حاکم وګرځي تا وعندهم التوراۃ حال دا چې دوسره تورات دي فيها حكم الله په دې کې د الله فیصله لري به دوی مخ ګرځي من بعد ذلك دین ورستا وما اولئک بالمؤمنین يهود نصارى الله مؤمنان لري د سره ایمان لري په خپل کتاب فیصله نه کوي تعالی څنګه وایي ورسات اوس تورات نه دلیل نقلی بیانې مقصد پرې کې رد دی پدې دوی ویل موږ د نبی صلی الله علیه وسلم خبره نه منو ارکولی وې د نبی خبرې دي آیات الله جواب کې جواب حاصل لاره محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره راوړې دا خبر بیانې تورات هم تشریح کړي دیو الله اطاعت دیو الله بندگی یو الله تعالی مدد شویل اوس موږ کنه نبی خبرې دې ملک لراوړې نبی احادیث مواورید ته دا ګمان کې چې دا کوم د جامعې نه فارغ دی او چیرته بل غواګان سره ولې تعالی حدیث چیرته لیدلی وو اوس نبی صلی الله علیه وسلم حدیث سره معلوم شامل په وکا د سیمه چې نوې سم ډیګری ته دا حاصله کړی را ایرانیو د شنو نوې خلک مولید نشه منځونه کوي نشه حرکتونه کوي دا حدیث کې ثابت دی خو ته نه دی لیدلی چې کله حدیث تعالی ملاو شنو عمل پر اوله سوچ عمل به غیره دی به ورته وایم کړه دی به دی ویلي سورہ انفال کې الله فرمایي د ایمان نه بکنګال شي دا ډېر سخت خبرې دي لیکن داخله افسوس پويږي نه مولا پويږي نه امي یو عمل د محمد صلی الله علیه وسلم په سند باندې ثابت په حدیث باندې ثابت هیڅ دوی ورپورې خنداو يهودي په دومره بد نظر ګورنه لکه دلا قران کې الله فرمایي چې کله یو سړی د نبی سنت لا فتنه وي نقصان وي دا سړی الله کافر دی ایمان نه کنګال دی اوس هم سیرت درس کې ویل غواړي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم انسان به یو کلمه وکي کلمه به شي بنو وجود تر قیامت پر الله به دنه خپي ډېر احتیاط پکار دی ډېر د عمر رضی الله عنه صفات داو چې چا ورته قران پیش کې بس غلې به ودرېدو چې یو عمل په صحیح حدیث باندې ثابت دی قران باندې ثابت دی بس که عمل په کوي ته کنه کوي بل له پس پک نظر نه ګوري ټیک ته په دې حدیث عمل کوي هغه په عمل وکړي او د شورته وای چې دا اسما مسلمان روړ دی د سر دښمنی نه کوم د سر دښمنی دا خدای الله سره دښمنی ده ان انزلنا التوراۃ اخرا من نازل کړي تورات فيها هدى پدې کې هدایت او نور نورنا يحكم فیصله کړي دا پدې انبیاو الذين انسانان سمو چې الله رضان تشم کړي للذین فیصله کړي دا اشاره فراد شهود دي اول فیصله کړي انبیاو چاله کړي يهود لا والربانيون دامن الله ولا خلق والاحبار علماء بما بسبب دا چې حفاظت واده شي ومن دوینه من کتاب الله د الله کتاب بارکی وکانو علیه وداخل پایمان عالمان دمخې کتابونو سیمواري الله مليان لسپاره لوا اما قرآن حفاظت الله په خپل اخسته دي کوملیان لږه پرې کوي څومره جنجالو به راغلي څومره جنجال نه دي مليان ار څه ګډ وډ کړو جنجال چې کې مولا شي لیکي نو اې دی وجنه چې یو خاص معنی واحده ده تر قیامت پورې دین او قانون دی مخاطبین معوام دي الله دې قرآن او حديث مواري په خپل واقفه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي هر وخت کې الله د علماء پیدا کی ورق قرآن پر ژوندې کی ورق حدیث الله پر تازه کی اوس کوم بری حدیث عمل کو داخله سونه وی جواب
مېریږي د خلکو نه وښونه مان هر وکي ولا تشتروا ما خلې پایتون زما ثمنن قليلا پیسې لګي ومن لم يحكم او چاش فیصله ونه کړی ما انزل الله په کتاب چې الله نازل کړي فاولئک هم الکافرون دي کافر دا کافر شو دا خو معتزله او مسلک ثابت شو جواب امام بخاری چې کفر دونه کفر دیم چې څوک انکار کوي یا آیات دې پر خاصو وز تورات حکم واوري رد بني نذیر باندې او پرېزو دوی کې عادت داو یو قوم چې بل قوم باندې برید وکړي چې کسان به وجل دې کې پیسې ورکولې او کاغوی به دې کسو وجلو نبی به جرمانه ناقص دیت یو په ځای یو په دوا یو په لاس باندې به وجل الله دې څنګه ده یو چې دی وجل بس یو وجل کیږي دوه چې وجل دوا چا چې څوک وجل ما خبره کې وښنه رد اسمه شوش بری جامع باندې دغه چې دښمنی شروع شي قتل یو کړي نوروري به کې وښنه پلاری وجنه ری دښمنی ده کنه تماول او تاولم دی باندې الله یې څه پیسې نه کې دی مان نه ګور داخلاسي بس چا چې څوک وجل ما به څه ګرځا مې د پلان سره کال را مې د ورور سره مې د بچی سره ټیک ده کدو سره به مشوره کې شریکی به وشل شي نو دا دستور چې موږ شاسو پر جامع کې دار قرآن او سنت نه خلاف کار دی ډیر ویل شي کفر دستور هغه قانون هغه عمل چې دی راوسه سره په ایمان نه خلاصي رسول الله فرمي وقتال کفر د مؤمن وجل او کفر دی رامنډه به کېره موږ ډیر غیرتین یو من چې وجل لسمه به وجل ته غیرتین ته به غیرت ای وکتمنا لمن فرشړې والے په دوی باندې په ابره تورات کې ان النفس بالنفس نفس قصاصي په مقابل نفس والعين بالعين وسرقه په مقابل د سرقه کې پوزه په مقابل د پوزه کې غوږ په مقابل د غوږ وسن او غوږ په مقابل د غوږ کې نور زخم الله قصاص برابر دي دغه د نبی ستو اما سي به وباسي اوس کې سړي معافاله وکي چې ټیک د زما ور دی وشلو زه قتل کړم زه واستانه انتقام اخلم خو الله لپاره مې معاف کړي الله دې در ډېر غوړه ده الله به دا معاف کړي پمن تصدق الله چې خیرات کړه په هو کفاره له دار لپاره کفاره د ګناه بار کړه ومن لم يحكم بما انزل الله چې فیصله ونکړه په کتاب چې الله نازل کړی دا ظالمان دي وزري نقل د انسان رد بری کافرو په دې طریقه دوی نبی صلی الله علیه وسلم خو نبی خبره پیش کړې جواب دا خبره عیسی راوړي وي عليه السلام قفینا کې معنا درې ګلو دا لګری دی الله موږ سید عیسی زوی د مریم مصدقا تصدیقون کلمات اسه د بین یدی چې دنه مخکره چې تورات انجیل دا خبر ولا اله الا الله تورات کې میرے لا اله الا الله مزمور یو واتینا ورکړه موږ د انجیل په بده کې هدن هدایت ورنا ومصدقا تصدیقون کلمات بین یدی دا غس شي د مخکره تورات هدایت ته دواس خبر للمتقین تقوا ولا لا عجیب کتاب اغم اصول پکې و فروع عمل الله پکې تشریح و ترغیبات ورسا کې جواب سوال دا کتابونه سره پر الله نازل کړی دي لکه اوس من کتابه وليحكم بسرد وقال الانجيل الانجيل والا بما پاتہ انزل الله تعالی نازل کړي په بده کې ومن لم يحكم جاش فیصله ونکړي بما انزل الله په کتاب چې الله نازل کړي فاولئک هم الفاسقون خاصم دي بی دین دي دا د فیصله کتاب دی د نزول مقصد هم دا دی چې فیصله دی وشي درې قسم آیتونه راغلل کله کافرون کله ظالمون کله فاسقون څوک چې بالکل قران نه مني دا کافر دی څوک چې مني خو دې په مقابل کې مال اخلي الله ظالم دی څوک چې مني مال نه اخلي کې لیکن سستوب د وجه نه پری دی دا فاسق دی اوس ترغیب دی قران لا الله دې قران فیصله وکي اصل کې دا جواب سوال تورات انجیل الله بار بار یاد کړو نو دې دا خبره معلومه شي چې اوس په تورات انجیل فیصله کیږي نه وہ سے پیسرو کتاب کم کتاب دے صرف اور صرف قرآن وانزلنا الیک الکتاب منازل کرے تعالی کتاب بالحق اللہ فرشتے مصدقا تصدیقون کے ما بین یدیہ دا غص چې مخکې دین دي چې کتاب دی حفاظت کون کې علی پاغه محیمن دامنا څوکیدار قرآن د مخکې کتابونو څوکیدار دی څه مطلب لکه یو ځای کې سړی خزانه کړي
څوکیدار ورته ناشتي دا مکه خزانه د قران راغی موږ ویل چې ګورې دې حفاظت وکوي دې منل وکوي تاکید دی یو کې وړه اطلاق وشو قران نشوا ګور په بل شي باندې فیصله ونه کی فحکم فیصلو کا بینهم د ما بین کې بما انزل الله پاک چې الله نازل کړي ما نه مراد قران او سنت دواړه دي وشو قران او سنت په مقابل کې څومره قوانین چي هغه ټول خواهش دي هر سره دین دینا ولا تتبع تابعداري مکو هواهم د خواهش اما بد شاعت شوا دړي دا غسنه چې راغلي حق معرضا ما جاءك من الحق قران دی واړي په بل قانون فیصله وکړي یره په دې قانون فیصله وکړ دا لكل دار د پار جعلنا منکر زول منکم ساسن شریعت ومن حاجنا فرا خلارا دار نبی بیان له طریقه وا د محمد صلی الله علیه وسلم بیان لا چې ویل شي قران او سنت وس قانون الله بیانوي زدانو غواړم چې د ټول دنیا کې سره مسلمانانو یو خوا مسلمانان بل خوا کافر شي دوړ ما بین کې انقلاب روان الله وي ولذلك خلقهم دا الله خو کنه دا دانش کې چې دنیا سره کوم ټول مؤمنان شي ځکه دا الله قانون نه دی ولو شاء الله قد الله خو خبي لجعلكم تاسو به خامخا ګرځولې به امه واحده یوډله د مؤمنانو ولكن دمر خبر دا اسمي کې بتاسو فيما باسګي اتاكم شکم الله درکړي چاله یو شور کړي چاله بل الله به ګوري چې داخله پرې کې فیصله صحیح طریقه باندې شون کې وکړه او سوال راغی چې دا ټول امت یو رقم جوړیږي نه موږ څوک فاستبقوا الخيرات الله دې نه کې کار لمنډاله چرته چې نه کې کارو د دعوت خبره وا دینی اجتماع وا الله رسول الله دعوت کېدل د الله د رسول بڑے یو اسمن خلکو ته شي کېدو بس دا خپل کار دی دي الله برخاله واستخفوا خروي الى الله مرجعكم خاص الله رساسوا فشر جميعا د ټولو فينبئكم اطلاع بدر کتاب سلام بما كنتم فيه تختلفون دا چې تاسو کې اختلاف کړی دی قیامت کې الله به ګورو تاسو خو ویل چې عیسی الله بچي عزیر د الله بچي نور کارونه کړی الته وګورو کنه څوک صحیح او څوک غیر صحیح ورسات اوس به تاکیدن الله وای فیصله چې کوي قران او حدیث باندې به کوي وان يحكم او فیصله کوي د دې ما بین کې بما پاس باندې انزل الله چې الله نازل کړي ولا تتبعوا تابعداري مو کوي د خواهش فاشاره بشروانه کما دا خواهشم د خلکو مستقل الہ د ابن عباس وای چې دې بندګي کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي هیڅ څه تاسو کې ایمان والا نشي تر څو پوری چې دا خواهش دا غدین تابع نه کې شما پیراته کړي امام زرکشی لیکي برهان کې چې کوم سړی خواهش پرستی کوي د شي انسان له الله علم د قران مرنه کی خواهش پرستی سماده ټول امت مسلمه په یو خاروان دي تروانه په بل خوا دویم خواهش پرستی دا معنا ده چې زما عقل دا حدیث مني او زما عقل نه مني حدیث کې راځي د شپې په اخر حصہ کې الله دې پاس اسمان لرسي یو آشنا سری ساری مثالی لیکلي ومړ افغانستان کې چې شپینو ډنمارک کې وي خورې ځلته وسکای دا زما عقل دا حدیث مني اس سره دي منګو است عقل منیو کني مني محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دي تسمی ورکا ځان ګمرا کوم چټي وان يحكم فیصلو کوي د ما بین کې بما انزل الله پاس چې الله نازل کړي چیرې ویل شي قران ایله ویل شي سنت نبی ولا تتبعوا تابعداري وکوا احواهم دلیل خواهش ځانته وساته واحذرهم څنګه ځانته وساتم یا الله ان يفتنوکا چې داخل غوان نه تان باز ما نه باز اسن انزل الله الیک چې کوم تعالی الله نازل کړي سمانا یو حکم شرعي دي قران او سنت شي کړي دي باز ظالمان متعلق چې مړ خیر دې پکې دانه نه دا اوس صحابه او دور خونه دي چې اوس کله پردم د برابر کې د حلال او حرام فرق موشي د سود نه بګی ځان بچ کی په صحیح طریقه باندې جامع برابر کی خیر د باسي بکو باسي باندې کو نه الله ګور دا کارونه کی ادخل فی السلم کافه پورا ومنای مشهور واقعا کنه سړیو چاره مطالبه وکړه چې ما پر شابه باندې د سمری تصویر جوړ کړ ستنه باندې دا ویني راځي مکه به شکل ورکول کی
هغه چې څنګه راوښته کمیسي وځي چې یو ټکی ورکې وې کم شه وې کې دي ډېر دینه تیر شي دا خو سخت درد کوي چې بل ټکی ورکې وې کم شه وې لکې دا وې دي شنم تیر شه چې دریم ټکی ورکې وې دا شه وې خېټه وې دینم تیر شه سرورم ټکی چې ورکې وې کم شه وې سر وې دینم تیر شه او تعجب دې زمري چې نه سر نه لکه نه پیونی تنا دا مسوي مړی ژوندۍ کې ډمان راولې ټنګ ټکور غم خاده کې کارونه کې چې الله رسول من کړی دي ا دینم په کې تیر شو دی غینه په کې تیر شو دی غینه په کې تیر شو به کوم اسلام ته پیش کړي پورا اسلام کې داخلي الله پورا وادي نړۍ وسو کې داخله کې نه منی نه دی منی فإن تولوا الله کې خلق مخواړو فعلم پوښا انما يريد الله يخنن الله غواړي چې دوی له رسول کې به باز ذنوبهم په باز ګناهونو ده دي الله په ټول ګناهونو سره نه راټینګي بلکې باز ورته کړه معاف کی وان كثيرا يخنن زياده دي خلقنا لفاسقون دين بيدنا اکثر خلق الله بيدنا جامعه کې یشری دعا کولا یا الله وستا په کوم بندگانو کې مارا والا عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې وی خراش دا خبره د څنګه چې الله ستا کوم بندگانو کې مارا والا وی قران کې الله فرمایي کنه چې وقلیل من عباد الشکور زما په شکر گزارو بندگانو کې خډیر کم خلک دي اکثر خلق الله بيدین دي الله کم خلکو کې منګرا والا وسرت الله قرآن او سنت دي موجوده داخله دي په بل تر باندې چې اثر کما چې خلک دي فحكم الجاهليه ایا حکم درینا جاهلیت يبغون داخله لټي ومن احسن من الله حكما سو ډیر کړي د الله نو فیصلو کې لقوم دا خبره قوم له یقینون شیخین ساتي ایا څوک شته هیڅ څوک بل نشته دي زنه والسنور عجب آداب الله بیانې اول ادب بدای چې مسلمانانو د يهودو نصارا سره دوستانه ګورونه کوي سره کوم وکړه الله خالص يهودو نصارا بشي کار مو خراب شي یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سيهود النصارى اولياء دوستانه شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمای دې سره اختر کې اشتراکي کېما دې پر ځا منځ رضا کې کېما دې سره ملګرتوب مکوي بعضهم بعض دې دوستان د بازوري یو سره دې هغه زو سره دوستانه کوم څه ګناه بوش دا سیاست دی دنیا کې شوشي کې خامخا یو شاه سره بزن ټچ کوي الله جواب وکي چا چې دوستانه وکړه دی يهودانو سره سره منکم ساسرا فانه منهم يقينا دام يهودي ونصراني شو منهم دای دړل نشو من تشبع بقوم فهو منهم اوس جواب د سوال دا پلاني خوري راګټه ګیره وا دا خوري اوچت مجاهدو دا څنګه دی يهود خواله لاړو جواب ان الله يقينا الله هدايت نه کوي ظالم قوم لرا لا يد القوم الظالمين دا ظالمان دي ایدو دا جهاد الله درزاره پرونه دعوت د الله درزاره پرونه ځکه الله یې راګیر شو ورسات او جواب بل سوال داخله دی یو نصارا په دې خوا کې ولې سولېږي را سولېږي او چې کله اراده وته لنو د ورته چې نه ګور نه بځای مونږ چاله پرې دی دې ځلونه کې الله دې مرز دی دې مرز د وجه دې دا کار کوي او واجب خبره ده کوي یقولون نخشى ان تصيبنا دائره ومو يهود نصارا څخه راټینګ کړي دي کدا ختم شو اقتصاد موږ زر مخوري موږ کومه کارخانه لري کوم تجارتونه لري موږ د خپل مال د دې د مال پر ټش کړي دي هغه چې طریقې کې روانې دام روانه مصیبت موږ لري شي دشمنان په موږ حمله کوي دا خبره چې ارڅو کې الله دې سره مرزين دي فتر الذين تبوا غراغ انسانان في قلوبهم مرض چې دې پرېږونه کې الله مرز دي يسارعون فيهم تادي کې دې په دوسانه کې يقولون به وي نقشا من یریګو ان تصيبنا دې خبر نه چې وبرسېږي موږ لره دایره المصیبت موږ یو نو سوارا څخه پاندیوالي نیولې که خوشم کړه ارڅ خرابي اقتصاد ترقی سیاست عام نور پیژندل وسوي همیشه خبرې سني چې يهود غرو پښبي کله کله الله مجاهدین کامیاب کوي نو چا چې يهود انډیوالي کړي وي غوي نادمین په معنی چې څه بدم وکړه ایو خلاړ خپل موږ له تخته دوی دي خلکو نم څوک بچ کی دوی نور باندې دې کارونه کې لکه سعد ابن معاذ په وکړه یو حلال کې یو
فاصل الله امید الله ان یاتي بالفتح چرابړي کامیابی او امر عذاب خپل طرفنا نو بغرچی دی یهود د عملګری علامه پاس باندې چې بټکړي او په خپل ځانونو کې نادمین کې معنا مختورن به خرڅرږي تاسو څه چلو کې الله دا وخر روان دي ورسات اوس بل خبره کوي دا کوم انسانان چې دیو نه سواره عملګری دي ودا چې مؤمنانو جماعت تراشي غوینم قسمونه کوي قسم په الله موږ مؤمنان یو ولې حج کې تاونه لیدم د عمر ټیکټ مینه واخستې زماري ګیر نه ګورو دی پټګیلا څومره غټګیره او پټګی دا شی دی الله یې ګور په دې قسمونه باندې دوکه نشي دا خالص دروغجن دي دی منزله دی حجله دی عمره دی دینداری د الله هیڅ اعتبار نه ورکوم دا څه غب شپ دی ويقول الذين ويا انسانان چې مؤمنان دي هؤلاء الذين يدعوا انسانان اقسم بالله چې قسم به کو په الله جاد ایمانی مضبوط قسمونه دوی انهم لمعكم موسی شملګریو الګ دا يهودي دا چې مجاهدین کړه تذکر کی قسم په الله چې دوی خو څه خبري کولې دي شکل له ګورو دي کار له ګورو ته خو دې مړ په دبر چار جاسوس ګمان وشي الله مؤمنان دې ساده ګان دې مبارک به د عقیده لري د دوی عملونه چې راس شول برباد دي اعمالهم د دوی عملونه فاصبحوا غرض الله خاسرین تاوانین ارث ختم ورسات صلی الله علیه وسلم بعض خلک یې ډېر چت کارونه کوي جهادونه مکر دعوتونه مکر نو کارونه مکر لاړو د يهودو خاله نو دوی وایي کوم د اسلام سره نو کې دي چې دا بسملی الله جواب کوي او د يهودو بچیا بوخا اسلام ته وفاداری کوله دار چې هغه کې اسلامي نه و نن لاړ يهودیت لا دشي بچي به اسلام له پیدا کم الله چې ما سره مینه کوي اوس ما د مینه د وجنا ځان ټوټه کی زه دوی سره مینه کوم دغه بنی چې ته اسلام کې نو اسلام به یو کته نه لاړې دغه قهرمانان به الله پیدا کړي حق حرام بشه الله تخرج دا و اسلام لا دې قربانانو لا چې تاسو عجیب انسانان دي یا ایها الذين امنوا ایمان والو من يرتد سوچ مرتد منكم ساسن عن دين دخلين مؤمنانو كان مخ داخل فسوف ياتي الله زر دې چې الله براوي بقوم يقوم يحبهم د الله ابو سلمين او دې بدل الله سلمين آشنا خلق دي چې الله سلمين او کړو بس دا مقصد دی دا دې خلق سره د الله مینه ده دې کې بل څه پته وسواره مجاهدین الله عجیب خلق دي کله چې مؤمن سره مخامخ شنو ډیر نرم مواجز او چې د کافر سره مخامخ شي دومره خطرناک خلق دی الله ودا مجاهدین چې کافر حیران شي دا څومره زور او خطرناک دي عاجزی به کوي علی المؤمنین د مؤمن مقابل کې سختی به کوي علی الکافرین د کافر مقابل کې مؤمن سره نرمي او کافر سره سختی بل صفت واوري یجاهدون فی سبیل الله جهاد کې د الله په لار کې ولا يخافون یریږي لومۃ العین د اعتراض مترسنا آزاد خلق دي کنه دیو الله د امر پابند دي د دین په باره کې دی چې لحاظ سات نه چاره اعتراض پروا ساتي چې ګور ملک بوران شي پلان دی ولی وجلو زه خپل کار کوم وسوي دا صفاتونه الله تعالی سره ورکوما دا مجاهدونو باندې خصوصي فضل سماله چار سره درامنډه کې دا صفات دي بسانګي پیدا کی ذالک رحمت کی څلور صفاتونه فضل الله فضل الله دې یؤتی من یشاء ورکه چاله شي وغاړي والله واسع علیم الله پراخ فضل والا په دې ورسات قبل دوی ویل چې موږ دوستانو شاه سره وکړو چې دې کافر سره ونکړو الله دوستانه اهل بیانې یو دا چې الله سره دوستانه وکړو دیم د مسلمان په څیر انما وليكم يقينا دوست تاسو الله دې ورسوله دا رسول محمد صلی الله علیه وسلم رسول مراد نبی صلی الله علیه وسلم استا دوسته والذین آمنوا انسانان چې ایمان راوړي دا څوک دي الذين انسانان يقيمون الصلاه چې پابندي مانځي کوي وایتونه زکات ورکوي او هم راکونه او دوی دي رکوع کوونکي رکوع کوي الله چې دې ویل شي مسلمانان ورسات تسلی بشارت چې چا خدای الله سره دوستانه وکړه کنه بس الله دا به کامیابی نتیجه به ان شاء الله دوی چا چې دوستانه وکړه الله سره ورسوله د الله د رسول سره والذین آمنوا المؤمنون سره فإن حزب الله دا جماعت الله هم الغالبون خاصم دي زور ور دي